چې پنځپیری ګمراه دی همدغه فتاغه هم ده چې مستقلمه جوړول مکروه تحریمي دي خبره پوهېږئ ځان مه ناجاڼه کوئ مناسب ځان بس ننګاره کې خلکو منځونه تباه کېږي بس چپ چاپ ورته کښېنئ ښه مزدار زمونږ او پنځپیري ته چې د مور کنځل وکړې نه خفه کېږي په دې خفه کېږي چې مونځ درپسې مکروه تحریمي دی په دې خفه کېږي خو مونږ خو نه دي ویلي که نه نو هغه موني صاحب خبره مې ورته کوله هغه وایي شیخ الحدیث بعضې ځان ته به یې میک لګولې او په کوټه کې به ناست دی او ملا به مولا پسې لګېږي مولا به د مولا بېعزتي کوي عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه راشه یو خبره ما کې به د دنیا غلطې زما د سپینه جابره تاسو ته لرې دی نو سپینه ښکاري خو که رانږدې شو داسې ام کتل نو په ده به نري نري داغونه وایي ما ته که رانږدې شو نو ما نه به د دنیا غلطۍ کېږي زه به د دنیا ګناهګار یم نو چې ته زما بد یو بل ته وی نو ښه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم توبه وباسم ما کې غلطي ده نو ماله راشه پیاله چای در باندې وڅښم جنګ در سره نه کوم ماله راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه که ما کې ایمان او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل یي زه به ستا مخکې توبه وباسم زه په دې باندې لوډ سپیکر توبه وباسم یا به زه مسلمان نه یم چې د خدای او د رسول خلاف کوم خو که نه زده نه پوهېدې نو زه به دې پوهېږم نو ما ته به د رولولی په شکل کې کښېنو که نه تم مولی او زه مولی تم د رسول الله مبارک امتی زم یم تم وایې زه د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم تم وایې زه د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه وایې زیم کوم نو دواړه به کښېنو سره که نه راشه پیالی چای به وڅښو ډوډۍ به در باندې وخورم په تندي به دې ښکل کړم په مینه به د دین خبرې وکړو ما به یا پوهې کړې یا به تا پوهې کړم نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیکلي دي او د ما بد وایي مولیانو کې شته کار دې څه دی چې یو مولا به بل مولا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولې دي بل پسې لګیا دی بل پسې بل پسې بل پسې او عوامو ته دا مولا سپکې نو چې ته ما عوامو ته سپک کړې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وایي دا ټیک نه دی دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کښېنئ د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه کېږي اخو دې رمیان ته وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي کښېنئ یو بل سره یو بل پوهېږئ او متنن په انتشار کې پروت دی یو پسې کاندل بل پسې کاندل